لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلام پر ستر لارښود خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه. ګرانو کتونکو، د یو ټولنې د پرمختګ دپاره د ځوان کول شتون ډیر زیات ضروری دی. که موږ خپل پښتون وطن ته وګورو، خپل پاکستان ته وګورو، دل کې نوجوان کول په ښه ډیر مقدار کې موجود دی. خو د بده مرغه که موږ ورته غور او فکر وکړو نو هغوی خپلې توانایۍ په غیر ضروري سرګرمو کې هغه اړوي او په اصلي مقصد د ژوند لا نه راځي. که موږ ځوان کول ته وګورو، د ژوند د مقصد نه هم نه دی خبر او په غیر ضروري څیزونو کې لګیا دی. د مذهب نه هم بیزاره دی، د قام د ستونزو نه هم ناواقفه دی او په تیره که تاسو دنه تپوس وکړئ چې دا موږ الله سبحانه وتعالی پیدا کړي څه مقصد دی، دی د دې خبرې ادراک نه لري. دا بدبختي ده. کوم قرآن حکیم ته موږ وګورو نو په سوره کهف کې الله سبحانه وتعالی دا ځوانان هایلایټ کړي دي. انهم فتیتون، اصحاب کهف یادي چې دا څوک دا ځوانانو. نو هغه صورت ته د ځوانانو دپاره یو رول ماډل ثابت کیدی شي. په هغې کې دا دي چې کله تاسو ټولنې ته وګورئ او نوجوان کول ته وګورئ، نو اکثر نوجوان کول ټرینډ فالو کوي. د ټیک ټاک ټرینډ دی، فیشن دی، مختلف قسمه فتنې دي. خو په دغه فتنو کې تاسو وګورئ نو دغه ځوانان انهم فتیتون هایلایټ کړي دي چې دا ځوانان په حق په لاره روانو، ټرینډ یې نه دی فالو کړی او په حق دپاره قربانۍ ورکړي دي، د هغه ځای نه هجرت کړی دی. نو ځوان کول که مونږ وګورو نو دوی د ژوند بې مقصده دی. په دې پروګرام کې مونږ جایزه اخلو چې څه اسباب دي. د مذهب نه هم دی ډېر دی او د قام د ستونزو نه هم واقفیت نه لري. نو د دې اصل وجوهات څه دي، په دې باندې به ژورې خبرې کوو. اول د خپل انالیسټو تاسو سره تعارف کوم. مونږ سره لومړنی میلمه دی ډاکټر حافظ سلمان فاروق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، مننه جی، جزاک الله خیر. ډاکټر حافظ سلمان فاروق صاحب پی ایچ ڈی اسکالر دی د کمپیریټیو کرمینل لا کې او دوی ډایرکټر دی موجوده د اقرا انسټیټیوټ آف ساینسز اینڈ هیومینټیز د دې جی ډایرکټر دی نوشهره. زموږ دویم انالیست دی ډاکټر حافظ اسرار مجاهد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې؟ خیر دی؟ الحمدلله. تاسو خیریت دی؟ ټیک ټاک. مونږ به د خپل پروګرام باقاعده آغاز د ډاکټر صاحب نه کوو، سلمان فاروق صاحب نه. ډاکټر صاحب، ځوان کول ته که مونږ وګورو مذهب بیزاري پکې ډېره زیاته ده. نن سبا هغه مذهب نه ډېر زیات لرې دی. ستاسو په نظر کې د دې څه اسباب کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زه خو اول جی ستاسو او ستاسو د دې پروګرام د دې منتظمینو مفتي صاحب تاسو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو دې پروګرام کې مونږ ته شرکت موقع راکړه چې مونږ پکې خپلو خیالاتو اظهار وکړو، په دې مسله باندې مونږ خپلو کې ډسکشن وکړو. د مذهب نه بیزاري حقیقت دا ده چې دا یو ډېره سنجیده مسله ده چې زموږ په معاشره کې موجود ده او بیا یو داسې مذهب نه بیزاري ده چې هغه یو ډېر عقلي او عملي مذهب دی. لکه مذاهب په دنیا کې ډېر شی موجود دي. هندویزم په نوم باندې یو مذهب موجود دی، د عیسایانو د یهودیانو مذاهب موجود دي، داسې بلا مذاهب به په دنیا کې. خو لکه د دې ټولو مذاهبو شاته څه لاجیکل فریم ورک نشته دی، څه عقلي بنیاد نشته دی، د دې بنیادونه داسې ډېر ګهره نشته دی. واحد اسلام یو داسې مذهب دی چې موږ دا ویلی شو په خپله ژبه کې چې دا یو ډېر عقلي، علمي او اکیډمیک مذهب دی چې په دې کې الله رب العالمین حالانکه د دنیا خالق دی، مالک دی، هر څه دی، خو هغه په خپل ذات باندې ایمان هم په زور زبردستۍ باندې نه دی غوښتی، بلکې هغوی د دې خبرې بار بار په قرآن مجید کې مختلف آیتونو کې موږ ته دې اندازه کیږي چې هغوی دلیل سره انسان پوهیي او د پوهې نه پس هغه ته دا دعوت ورکوي چې ستا سره بله لار نشته، لهذا ته په ما باندې ایمان راوړه او زما په دې مذهب باندې په اسلام باندې ایمان راوړه. نو یو دومره ښکلی علمي مذهب چې زمونږ سره موجود وي، بلکې موږ به دې ته مذهب هم نه وایو. مذهب یو وړه اصطلاح ده، موږ به دې ته دین ووایو چې دین دی. لکه مذهب خو یو د عباداتو یو مجموعه کې دی شي. اسلام یو دین دی چې هغه یو مکمل کوډ اف لایف دی. موږ ته ژوند هر اړخ کې زمونږ راهنمایي کوي. چېرته یو داسې د ژوند معامله نشته چې په هغې کې اسلام موږ بې لارې پرېږدي او موږ ته په هغې کې مشکل پیدا کوي. نو د دې دومره علمي او زه به په هغې ته به داسې ووایم چې اکیډمیک مذهب ده. که ځوانان د دې نه بیزاره دي نو د دې څه ټوس وجوهات به هم زموږ په معاشره کې موجود دي چې هغه وجوهاتو په بنیاد باندې دا زموږ ځوان کول چې دی، زموږ نوجوانه طبقه چې ده، دا د مذهب نه بیزاره ده. زما په خیال د دې یو لومبۍ وجه خو دا ده چې قرآن مجید چې په کم صورت کې الله رب العالمین کم سینس سره او کم یو
یو بنیاد سره موږ ته راستولی دی هغسې نوجوانانو ته پیش کړی شوی نه دی هغه د مذهبي طبقې طرف نه هم نه دی پیش کړی شوی او زمونږ چې څومره تعلیمي سیستمونه دي ادارې دي یا چې کوم سیستمز دي که هغه د پرایویټ تعلیمي ادارو په شکل کې دي سرکاري تعلیمي ادارو په شکل کې دي یا لکه د دیني تعلیمي ادارو په شکل کې هم دي هغوی هغسې قرآن مجید سره د نوجوانانو رابطه نه ده جوړه کړې نو یو خو دا بنیادي څیز ما ته ښکاري چې د هغې د وجې نه نوجوانان دین نه بیزاره دي د دې نه علاوه خصوصا دې کې زیاته ذمهداري زمونږ په مذهبي طبقه باندې هم راځي خصوصا په علماو باندې چې زمونږ علما مذهبي خلک هغه د فرقه بندیانو نه راوځي هغه د مسلکي جګړو نه راوځي او مناظرو نه راوځي بجای د دې چې دوی ټوله توانایي د دوی مهنت د دوی وخت د دوی صلاحیتونه هغه په دې څیزونو باندې لګي نو چې په دې څیزونو باندې لګي نو هغه اصل رخ د اسلام پیش کولو ته اړو توجه نه ځي او ټایم نه میلاویږي نو دې نه چې دا مذهبي طبقه زمونږ راوځي او د اسلام اصل دعوت چې کوم دی هغه نوجوانانو ته پیش کړی شي نو زما نه د خیال چې انشاءالله اسلام غوندې یو داسې عقلي مذهب د هغې نه به نوجوان بېروخي وکړي دا یو څو بنیادي څیزونه په دې کې مخې ته ښکاري ډاکټر مفتي اسرار مجاهد صاحب که مونږ خپل وطن ته وګورو نو دلته شتمنۍ ډېرې دي په دغه شتمنو کې مونږ سره ځوان کل هم شامل دي دې که مونږ ورته غور وکړو نو د مذهب ته کم ستونزې دي د هغې نه هم ناواقفه دي او چې قام ته کم ستونزې دي د هغې نه هم ناواقفه دي څه نظر لرئ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد ډیره مننه فیض الدین صاحب ستاسو یقینا ځوان کل یا ځوان نسل د یو قوم یا د یو ملت قیمتي سرمایه وي دا نقطه نظر د اسلام هم دی او قرآن عظیم الشان ځای په ځای د ځوان نسل اهمیت په قرآن کې نمایه ساتلی دی هایلایټ کړی دی لکه تاسو په مقدمه کې څنګه د اصحاب کهف د ځوانانو هغه اشاره وکړله بیان هم کړله او زموږ چې کوم د اقوام عالم د زوال او د ترقۍ کوم بنیادي وجه وي یا ذریعه وي یا چې په کم سیز باندې د ترقۍ یا د زوال هغه انحصار وي عموما موږ د هغې تعلق د ځمکې سره یا د وسایلو سره کنسیډر کوو یا تړو لیکن قرآن عظیم الشان د دې متعلق چې کومه فلسفه موږ ته بیان کړې ده قرآن د دې نه هټ کر د انساني کردار سره د دې تړاو ثابت ساتلی دی او الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنی دلته کې هغه انساني کردار قرآن په ترجیحاتو کې ساتلی دی د عام چې کوم ځمکه ده یا وسایل دي بدقسمتي دا ده چې زموږ د پاکستان په سطح موږ خبرو وکړو دلته کې ځوان نسل په دواړو چې کوم زموږ امکانات دي په هغې کې خالی پاتې شوی دی زموږ په ځوان نسل باندې که چېرته کې د وسایلو د حقوق دپاره د کامپرست جماعتونو د طرفه څه محنت کیږي نو هغه بیا چې اسلامي شعور ورسره نه وي نو په دې کې هغه کامپرست ریډیکلیزم راشي دا هم بیا د اسلام سره منافي وي او بیا بدقسمتي دا ده چې څه خلک همدا خالی الذهن نوجوان نسل د مذهب په نوم باندې دا شانتې استعمال کوي چې هغه بیا د شدت پسندۍ طرف ته لاړ شي هغه هم د اسلامي چې کوم اصل روح دی د هغې منافي ده د دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اصل سیرت دی او رسول الله صلی چې کوم یو نمونه موږ ته پریښې ده د صحابه کرامو د تربیت په صورت کې هغه زموږ دپاره آیډیل دی او د هغې د تربیت په تناظر کې که چېرته کې د دې نوجوان نسل تربیت وشي نو زه نه ګڼم چې دا مشکلات به همدغه دوام ولري د دې خاتمه به یقیني طور باندې وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو معاشرې د یو مملکت د بدلون دپاره د نوجوانانو کردار ډیر مهم ګڼلی دی که تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم انقلاب راوستی و د ریاست مدینې والا انقلاب په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام په ترجیحاتو کې چې کوم کار د چا نه اخیستی د نوجوان نسل نه اخیستی دی نبی علیه الصلاة والسلام به نوجوان نسل ته بر وخت ذمهدارۍ حواله کولې نبی په دې ټایم کې چې موږ 14 کلن ماشوم بهر سودا ته نه لیږو دومره موږ پیمپر کړی وي حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه به اسلامي لښکر نمایندګي کوله نو دا اوس وګورئ هغه کمپیریزن چې موږ وکړو نو موږ ځکه د مشکلاتو سره مخامخ یو نو که چېرته کې په صحیح تناظر سره
اسلامي چې کوم فهم دی یا اسلامي اپروچ دی هغه موږ د نصاب حصه وګرځو او عام زموږ چې کوم د واعظ او نصیحت ځایونه دي دا منبر او محراب دی د دې نه نوجوان نسل هغه افادیت بیان شي او د هغې چې کوم د ملک د ترقۍ دپاره یو کردار وي نو د دې مشکلاتو بیا په خاتمه کې موږ کردار ادا کولی شو. ډېر ښکلی. ډاکټر سلمان فاروق صاحب که موږ جایزه واخلو ځوان کل ته که موږ وګورو نو دکې نه مذهبي شعور شته او نه پکې سیاسي شعور شته. ذمهوار افراد له څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ جي داسې ده چې دا دې نه مخکې موږ خبره وکړه چې د مذهب نه ځوانان بېزاره دي او لرې تختې لګیا دي. په هغه ضمن کې موږ دا بنیادي خبره وکړه اصل چې کوم بنیاد دی د ټولو څیزونو چې د قرآن مجید سره اصل څیز چې د اسلام یا د دین یو بنیادی کتاب دی یا کم کتاب یا کم څیز سره چې د اسلام صحیح تصویر پیش کوي یا یو سورس که کیدای شي چې هغې ته موږ ټول رجوع کوو نه خو قرآن کیدای شي نو قرآن سره د نوجوانانو تړون نشته دی. لکه په سکولونو کې هم تاسو وګورئ د قرآن مجید ناظره خو زیات نه زیات وښودلی شي خو ترجمې تعلیم نشته. په یونیورسټیانو کې هم دا اوس په ایچ ای سی د دې دغه کړی دی نوټیفیکیشن کړی دی چې تاسو څه نه څه د قرآن مجید نصاب په دې کې ښایي خو هغه هم یو رسمي غونده طور یو 2 کورسز په شکل کې شامل کړی شو خو د قرآن مجید هغه اصل پیغام په هغې کې شامل نه کړی شو. دغه وجه ده چې ځوانان د مذهب نه هم لرې کیږي او په هغوی کې هغه مذهبي او سیاسي شعور هم نه پیدا کیږي او اصل سیاسي شعور دا ګوره اسلام پیدا کوي ځکه چې د توحید کنسپټ چې کوم دی که نه زموږ په بنیادي عقایدو کې دې ته که موږ وګورو نو توحید صرف دا نه دی چې موږ الله رب العالمین خالق وګڼو موږ الله رب العالمین مالک وګڼو موږ الله رب العالمین رازق وګڼو بلکې د الله رب العالمین یو ډیر اهم صفت هغه حاکمیت هم دی چې الله رب العالمین حاکم دی یعنی هغه قانون ورکولو والا دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم که ټول سټرګل موږ وګورو نو هغه ټول یو سیاسي جدوجهد و نو چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خو دا وجه په دې کې دی چې د سیرت سره هغه نږدېوالی د ځوانانو نشته دی یا د هغه څه د هغې پړهایي طرف ته د هغې ترویج او د هغې تدریس نشته دی داسې ځوانانو ته نو هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه سیاسي دغه نه پهلونه بېګانه دي دې باندې خو زمونږ ډیره زیاته خبره کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جامه څنګه اچوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکل و شباهت به څنګه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک به څنګه استعمالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک به څنګه و خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم اصل میشن و د ژوند چې هغه یو سیاسي بدلون راولي یو نظام اوچت کی هغه تلپټ کی وغورځوي او د هغې په نتیجه کې د الله رب العالمین د حاکمیت په بنیاد باندې او بل نظام ودرئ نو دا سیاسي شعور موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه به ملاویږي او بیا د دې سره سره د قرآن مجید نه لکه قرآن مجید نه خو موږ په هر صورت کې دغه نشو کولی نو د دې څیز ضرورت دی چې د سیرت دا زاویه موږ ځوانانو مخې ته بیا بیا کیدو او د سیاست د ټکي ته او سیاست او مذهب دا چې رایوځای شي او موږ د مذهبي سیاست خبره کوو نو دې ته یو لکه دې ته موږ په اردو کې وایو ګالي کې طور پر یعنې د کنزل په طور یو بد په دغه باندې پیش کړی کېږي نو دا نه بد نه دی یعنی ټول پیغمبرانو دغه کار کړی دی که موږ وګورو د حضرت آدم علیه السلام نه واري حضرت موسی علیه السلام ټول سټرګل پولیټیکل سټرګل و هغه د یو جابر ظالم حکمران خلاف چیلنج کړي وو یو مستقل هغوی جدوجهد وکړو خپل قوم دپاره داسې تاسو ابراهیم علیه السلام وګورئ د هغوی سټرګل د نظامونو خلاف و او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ټول هم دغسې سټرګل و نو لهذا دا سیاسي شعور پیدا کولو دپاره د توحید او د خلافت دا کم کنسپټس چې دي دا ځوانانو ته ښودل پکار دي او د هغې ذریعه به ظاهره د بیا هم همدغه وي چې موږ سیرت ورته وښایو او موږ هغوی ته د توحید دا مکمل کنسپټ وښایو او ضروري دا ده لکه ښه دا ده چې یو مکمل نظام لکه دې نه مخکې موږ د بیزارۍ په هغه معامله کې هم دا خبره وکړه چې اسلام هغه اصل تصویر چې خلکو مخې ته پیش کړی شي او هغې باندې پوه کړی شي نو بیا به یقین هم راځي پوهه به هم راځي مذهب نه به بیزاري هم نه کیږي او موږ به په دې پوهیږو چې سسټینیبل او ریلایبل سیسټم که دی هغه هم دا دی دا سیاسي شعور صحیح شعور دی دې مذهبي شعور چې کوم دی نو دا صرف موږ د دنیا نه نه لرې کوي بلکې موږ د دنیا سره هم رانږدې کوي د دنیا د میز نه به موږ تېرېږو او دا د آخرت د ګټې لاره هم خبر نو داسې معلومیږي چې د سیاسي شعور راوستو لپاره پهله به هغه مذهبي بیزاري ته خوا کړو چې مذهبي خلکو ته رانږدې شي جی او بالکل هم داسې ده او څنګه چې مفتي صاحب خبره وکړه دوی دا ووایي چې یاره مذهبي او د اسلام چې کوم مذهبي تصویر دی یا کومه پوهه د هغه ځوانانو ته ور نه کړی شي نو هغوی ریډیکل شي لکه هغه شدت طرف ته لاړ شي شدت پسندۍ طرف ته لاړ شي او اسلام خو
زمه چې دا شدت پسندي ختميږي نو د اسلام په ذریعہ به ختميږي چې دې هغه صحیح دغه من خلکو مخه ته پیش کړی شو نو دا سیس به ختميږي نو د دین طرف ته راوستل ظاهر دا خو ضروری ده او صحیح پولیټیکل کنسپټس او سیاسي شعور دا هم صرف او صرف اسلام پیدا کوي داغه بس تاسو ته سویم چې لکه انسانان ټول الله رب العالمین برابر پیدا کړی دا د خلافت او د حاکمیت دا کم سوچ چې موږ ته الله رب العالمین راکړی دا خلافت دا سوچ ویم موږ ته دا چې انسانان ټول برابر دي دا یو انسان د بل انسان حاکم نشي کېدی څنګه به یو انسان راپاسي او به د بل انسان دپاره قانون جوړوي غلامۍ به که پارلیمنټ کې ناست دی او انسان دی د هغه هم سوچ خو ظاهره د محدود دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یو ډېر وړوکی سوچ او کم علم تاسو درکړی شوی دی نو د انسان هغه سیلف ریسپیکټ او د هغه عزت هم په دې کې دی چې انسان د انسانان برابر کړي او دې وایي چې ما ته به د ژوند طریقه او زما حاکم زما سیاسي دا به زما رب زما ته ښیي نو بیا به برابري هم راځي ایکویلیټي به هم راځي مساوات به هم راځي د غلامۍ هغه کنسپټ به هم ختمیږي کول د سوشل میډیا استعمال کوي او په هغې کې هم ډېر زیات غلط استعمال یې کوي خپل توانایي هلته صرف کوي نو دا به موږ دې نه څنګه خوا کوو تاسو ته کمې کمې خرابۍ په نظر راځي چې په دې سوشل میډیا باندې کېږي بالکل په دې ټایم کې چې ځوان نسل د کم مشکلات متوجي دي په هغې کې یو مشکل د سوشل میډیا دا چې کم بېهنګم استعمال دی یا د دې لپاره چې کم هغه اسلامي اخلاقیات دي هغه مدنظر نه ساتل کېږي په عمل کېږي یوسف قرضاوي رحمه الله فرمایي وایي دا چې کم جدید وسایل دي ټیکنالوجي دا بذات خود وایي په دې کې څه خرابې نشته دی زموږ اخلاقیات په دې کې خرابې او په دې کې ښایست پیدا کوي یا چې زموږ کم اخلاقیات دي زموږ کم تربیت دی د هغې په نتیجه کې په دې کې ښایست او بدصورتي پیدا کیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات یا سیرت مبارک که موږ مد نظر وساتو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکل خیرا او لیصمت په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ډېره غټه یو فلسفه راکړې ده د دې حدیث په رڼا کې که موږ د سوشل میډیا استعمال وکړو نو دا د معاشرې د بهتروالي لپاره کلیدي کردار ادا کولی شي یا سوشل میډیا نبی علیه السلام فرمایي چې څوک په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي نو یا د خیر خبره دی وکړي یا د خاموش پاتې شي یعنی په الفاظ دیگر چې څوک په الله او په آخرت ایمان ساتي نو په سوشل میډیا باندې یا مثبت اکټیویټي وکړه یا بالکل ته لاګ آوټ پاتې شه دا ستا دپاره بیا مضر دی او زموږ خو دا د جوابدهۍ احساس هر وخت مد نظر ساتل پکار دي بلکې چې کوم دا فقه آف ایکسپریشن دا فقه الخطاب یو اصطلاح په شریعت کې استعمالیږي د دې متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث هم ډېر زیات ضروري دی چې زه بیان کم اوریدونکو ته نبی علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د یو کس د دروغجن کېدو لپاره دا خبره کافي ده چې هغه هره اوریدونکي خبره مخکې بیانوي نو که دا دواړه احادیث موږ مد نظر وساتو نو زموږ سوشل میډیا هغه دا دواړه احادیث وایلیټ کوو ایگزیکټلی یا اسلامي تعلیمات وایلیټ کوو که چېرته کې دا بنیادي خبرې مد نظر وساتل شي د سوشل میډیا متعلق چې زموږ کم ذهن منفي جوړ شوی دی هغه مثبت جوړېدی شي خو بدقسمتي دا ده چې زموږ په معاشره کې هغه اسلامي تعلیمات عملی طور باندې په تربیت کې نشته دی اوس ما ریسنټلی دا یو 2 میاشتې مخکې یو ریسرچ دی غالبا فرانس د فرانس ملک دې خبرې ته مجبور شو چې قانون سازي د سوشل میډیا متعلق وکړله او 14 کالونه چې کم نسل دی هغوی ته بالکل سوشل میډیا ته اکسس نه وي صرف اکیډمیک چې کوم ویکیپیډیا ده هغې ته به ورته اکسس وي او نور هغوی ته به اکسس او په دې باندې چې کله هلته کې د قانون سازۍ دپاره باقاعده خبره زیر بحث وه نو 43 ووټینګ د دې په حق کې وشو صرف 13 یا 23 اگینسٹ وشو یعنی د هغې خلک د خپل نوجوان نسل متعلق دومره زیات شعور لري که چېرته کې دا سیز مونږه محدود نه کړلو نو نوجوان نسل هم بل طرف ته روان دی نو د سوشل میډیا په پاکستان کې خو په ډېرو څیزونو باندې ریسټرکشن شته دی خو بدقسمتي دا ده چې کم څیزونه د نوجوان نسل د تربیت سره تړاو لري په هغې باندې بالکل ریسټرکشن نشته دی یعنی که چېرته کې یو کس پولیټیکلی خپل رای بیانوي نو هغه په هغې باندې بیا پابندي شته دی پابندي شته یا نور حوالو سره خو چې کوم سیز د نوجوان نسل د تربیت سره تعلق دی دا شانتي سایټس دي یا دا شانتي چینلز دي
چې هغې ته حکومت وقت ته په هغې باندې چیک اینډ بیلنس ساتل پکار دي خو د هغې طرف ته عدم توجه په وجه باندې نوجوان نسل زمونږ ډېر زیات د خرابۍ سره مخامخ دی لکه د سوشل میډیا دا شانتې ټول دی چې په دې ټایم کې سوشل میډیا د ټیرریسټ اکټیویټیز دپاره هم د هنټینګ په طور باندې استعمالیږي او د فرقواریت دپاره د مسلکي ترویج دپاره هم استعمالیږي په دې باندې چیک اینډ بیلنس بالکل نشته دی حالانکه زموږ په دې ملک کې چې څومره مسایل وجود ته راغلي که هغه د دهشتګردۍ دي یا د سیاسي عدم استحکام دي یا د نوجوانانو د تربیت ستونزې دي په دې کې بنیادي کردار د سوشل میډیا دا بهنګم استعمال دی دا څیزونه دا حقیقت دی او دا مدنظر ساتل پکار دي باید چې په دې باندې نیوکه ونشي یا دې لپاره چې کم هغه ضوابط دي یا دایره اخلاق دي هغه ورته متعین نشي داسې شته دی خو عملي طور باندې نشته دی عملي طور باندې نشته دی نو زموږ نسل به ډېرو مشکلاتو نه بچ پاتې شي نن سبا خو سوشل میډیا یو اهم ټول د منشیاتو د فروغ دپاره هم جوړ شوی دی دلته کې چې کوم دا د یو اصطلاح وجود ته راغلی ده د لوکیشن کاروبار زه په شروع کې ما را ټکې واورېدم د لوکیشن کاروبار څه شي ته ویل یو بل ته د لوکیشن کاروبار دې ته ویل کېږي چې یو ځای کې آیس دی یا چرس دی یا افیون دی پراته دي تا ته به د وټساپ لوکیشن درولیږي او په هغې بنیاد باندې ورته پیمنټ وکړي هلته نه ورته خپل پارسل ریسیو کړي تا ته سپیسیفیک لوکیشن هغوی لکه دا سوشل میډیا دومره د اخلاقي خرابۍ دپاره خو ده خو زموږ نوجوان نسل صحتونه یې تباه کړل یعنی موږ خو په دې خبره باندې فخر کوو چې زمونږ 60% آبادي د نوجوان نسل ده لیکن په دې باندې څوک غور نه کوي چې دلته کې نوجوان نسل کې خو بیا په دې 60% کې 40+ پکې نشایان دي بیماران دي نو په نشهیي نسل باندې خو ته ترقي نشي کولی نو دا څیزونه یعنی دا مدنظر ساتل پکار دي دا د حکومت اهم ذمه دارۍ کې راځي ډاکټر صاحب څنګه چې زموږ ځوان کول خو په سوشل میډیا کې اخته او کتاب کتنې بالکل پرېښودی لوستنه نو کتاب کتنه د ځوان کول لپاره څومره مهم دي ډیره زیاته ضروری ده صرف ځوان کول دپاره نه بلکې یو قوم دپاره په حیثیت مجموعي ډیره زیاته ضروری ده او دوی اوس د سوشل میډیا دا خبره کوله نو په دې کې زما ذهن ته رالو چې سکرین ټایم چې دی دې ډېر څیزونه تباه کړل لکه دا اضافي سکرین ټایم ماشومان ټول ورځ سکرین ته ناست دي د دوی د کاګنیټیو ایبیلیټي ذهني نشونما هم د دې سره متاثره کیږي د دې د وجې نه ستاسو زموږ دا سوال چې د کتاب نه هم لرې کیږي لګیا دي د دې وجې نه د هغوی چې به پخوا کمې لوبې کولې کمې دغه به یې کولې ختمې شوې ډېر قسمه زموږ روایتي لوبې چې به وې لوبې ختمې شوې زموږ روایتي لوبې او دي او داسې ډېرې شی لوبې دي داسې چې موږ لکه زموږ به څومره یې دي خو موږ په خپل وړوکوالي کې کړي دي اوس ماشومان په هغې نه پوهېږي نه د هغې نو دا هم یو نقصان دی لکه دې سره هغه فزیکل یو اسرشن به کېدو محنت به کېدو هغې سره به صحت ته فایده کېده هغه څیز ختم شو د دې سره سره چې کوم ذهني خو ما تاسو ته ووایي چې د هغې سرپریوزي لګیا دی چې ماشومانو کې هغه صلاحیت کمې راځي لګیا دی د پوهې او د یو څیز او د بل څیز او ورسره کم دا نور نقصان چې کم دوی بیان کړو هغه خوشته دی خو موږ دا خپل سوال حساب سره کولو نو دا کتاب بینی یا کتب بینی یا کتاب لوستل د دې په رجحان کې صرف پاکستان کې خو خیر مخکې نه دی رجحان ډېر کم خو اوس خو ډېر زیات کم شو بلکې اوس خو داسې وایي چې لکه یو ځوان چې هغه که یونیورسټۍ کې سبق وایي او که هر ځای وایي هغه دومره کم کتاب وایي لکه چې پخوا به د 5م او د 6م کلاس ماشوم به څومره کتاب ویلو د دې نه هم کم کتاب هغه وایي لګیا دی نو په دې باندې زموږ په ملک کې خو داسې د ریسرچ او د مستقبل د فکر داسې نظام داسې مات موږ ته نه ښکاري خو په نورو ملکونو کې او په مغرب کې خلک په دې سوچ کوي چې زموږ مستقبل آیا زموږ مستقبل به انپړی یا زموږ مستقبل ظاهره دا ماشومان د قوم مستقبل دي دا مستقبل بلکې یو سکالر خو پکې دې حده پورې ویلی چې زموږ د ننني ماشومان یو ډېر وخت دپاره پنسل نشي نیولی لکه پنسل نیولو هغه صلاحیت د هغوی ختم شو جي لکه موږ خو به ناستو ټول ورځ هغه تختیانې او سلیټونه او بیا پنسلې او بیا کاپیانې او هم ډکولې اوس ماشوم هغه عادت دومره کم شو چې هغه ډېر وخته پورې لکه 10 منټه پورې هغه پنسل لاس کې نشي نیولی نو لکه هغه لیکلو صلاحیت هم کم شو لیکل به له راځي چې هغه څه کتاب وایي نو لیکي به نو دا ریډینګ سکلز چې کم دي نو دا خو ظاهره ده دې کې ډېر زیات یو نقصان راغلی دی خو د هغې وجه څه بنیادي وجوهات دي لکه یو بنیادي وجه خو دا ده چې زموږ په ملک کې
زمونږ په قومي ژبه کې یا کومه ژبه چې زمونږ ځوانان په اسانه ویلی شي. اوس خو اردو هم ظاهره د ګرانېږي، اوس ماشومان اردو هم نشي ویلی، اوس وایي چې اسانه اردو وایي. اسانه اردو نه مطلب دی چې په هغې کې د انګریزۍ الفاظ ډېر زیات دي، وایي دا اسانه اردو ده دا وایي. خو بهرحال بیا هم اردو بیا هم اسانه ده. نو په هغې کې اسم لکه لیکل زمونږ په دغه کې تحقیق لیکل، کتاب لیکل دا کم دي، نو اردو کې خو بیا ډېر کم دي. دویمه دا مسله ده چې بیا کم خلک چې کتاب اخیستل غواړي نو هغوی هغه افورډ کولی نشي، لکه اکنامیکلي یو پرابلم شته دی. نو پخوا به داسې ادارې موجود وي چې هغه سټوډنټان به یې سپورټ کول او هغوی به په هغې کې، نو دې دپاره هم یو دغه کیدی شي چې لکه سټوډنټس دپاره یو داسې ماحول پیدا کړی شي چې که هغوی بکس اخیسته غواړي. خو اوس خو مونږ په یونیورسټیانو کې ګورو جي چې کتاب خو بالکل الګ نه وي جی، بلکې استاد یو پریزنټیشن تیار کړی او هغه سلایډز هم په یو صفحه باندې د هغې اته سلایډز او شپږ سلایډز پرنټ کړي او سټوډنټانو ته ورکړي او کینې شپې سبق وایي او دغه ورکړي. حالانکه یونیورسټۍ کې خو کریشن کیږي او علم په وجود کې راځي، هلته خو پکار دا ده چې یو سټوډنټ دی تحقیقي کار کیږي. زه خپله چې کله په برطانیه کې وم موږ به هلته لیده چې سټوډنټان د بي ایس لیول سټوډنټان هغوی ته به د یو سبجیکټ سره متعلق بلا ریسرچ آرټیکل یې ورکړلی کېدی، هغوی به د هغې سټډي کوله، د هغې نچوړ به بیا پیش کوو. یعنی یو مضمون لکه یو سمستر کې هغوی 15 مضامین وی لګیا دي، نو د هر مضمون سره متعلق بلا ایکسټرا بکس به هغوی د ټیکسټ بک نه علاوه به هغوی سټډي کوله. نو دا یو رجحان موجود دی. نو علم خو صرف دا نه دی چې ټیکسټ بک سړی ووایي که نه، او یونیورسټیانو لیول باندې خو دا څیز ډېر زیات ضروري دی. دویمه مسله په دې کې دا راځي چې زمونږ اکثر نوجوانان یا ځوانان هغوی چې کله ډیګري والي او ډیګرۍ نه پس چېرته جاب وغیره وشي یا چېرته ژوند کې یو ځای کې سیټل شي، بس د هغې نه پس د هغوی هغه سفر ختم شي، نو ودرېږي. حالانکه دا خو یو مسلسل سفر دی چې انسان به د خپل شخصیت ارتقا کوي، شخصیت کې به مسلسل تبدیلي راولي، اضافه به کوي خپلو صلاحیتونو کې. نو د هغې دپاره خو لکه دا خو یو علمي سفر دی که نه، دا خو نه دی چې جیم ته لاړ شي څه دغه وکړي، خو لکه علمي سفر کې خو هم به کتاب وایي، نو کتاب وینا سره کېږي. باقي ریلز شو، ویډیوز شو، د سافټ کې په موبایل کې دننه کتابونه شو، دا بالکل د دې نعم البدل نشي کېدی، برکت هم پکې نه کېږي او ټچ هم نه جوړېږي کتاب سره. او کتاب خو داسې څیز که نه چې تاسو په دې زمانه ښه پوهېږئ چې یو سکالر یا یو عالم یا یو ډاکټر یا یو فلاسفر چې کتاب لیکلی هغه پکې د زمانو یو نچوړ په دغه کې خلاصې دلته راوستي. نو دا یو بنیادي څیز دی چې دې وجې نه په دې کې ډېر زیات کمی راځي لګیا دی. ډېر ښکلی. ډاکټر مفتی اسرار مجاهد صاحب، ډاکټر صاحب د خبرو هم داسې معلومیږي او ستاسو د خبرو هم داسې معلومیږي چې دا ځوان کول که مونږ په دقیق نظر سره ورته وګورو داسې راته ښکاري چې ضایع کېږي رانه. نو واکداران که حکومت دی که هغه د سټیټ په شکل کې څه کول پکار دي یا که د کور مشران دي، ځکه چې دا ځوان کول زموږ د لاس نه روان دی. بالکل همدا شانتې ده. د دې وجوهات خو ډېر دي، په اړخونو باندې خبره کېدی شي، لیکن په دې کې بنیادي وجه دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې الله تبارک وتعالی فطري طور باندې کم تخلیقي صلاحیت ایښی دی، هغه صلاحیت په صحیح طریقې سره او په مثبت انداز سره یوټیلایز کیږي نه. او د هغې وجه دا ده ملکی سطح باندې که چېرته کې دا نظام حکومت مونږ مشاهده کو د دې چې کوم دا عدم توازن دی یا دا چې کوم زمونږ طرز حکمرانۍ یو انتشار سره مونږ مخامخ شوي یو، نو د دې اسبابو د وجې نه ځوان نسل انفرادي سطح باندې هم او په مجموعي سطح باندې هم د تخلیقي صلاحیتونو نه محرومه کیږي. چې په یو ملک کې په یو وطن کې د میرټ وایلیشن بار کیږي، نو یو نوجوان نسل بیا دې طرف ته متوجه کیږي نه مایوسه شي. تاسو وګورئ زموږ د وطن نه چې کوم په کثرت سره کوم طبقه بهر روانه ده، هغه ځوان نسل روان دی، ځوان نسل روان دی. حالانکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت یا سیرت دلته کې بیانیږي، عموما بدقسمتي دا ده چې هغه دایره صرف د عباداتو نه تاو راتاو وي. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیادی سنت دا و یوت امپاورمنٹ، یعنی ځوان نسل امپاور کول دا د پیغمبر اسلام سنت دی. خو دې طرف ته نه حکمران طبقه متوجه ده نه زموږ بالکل ایگزیکټلی. ګوره چې دلته کې دا ځان سره په شرایط کې اغستل کیږي نه، نو خامخا په دې باندې نور خلک کار کوي، نور نظریات افکار به کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوان نسل په ترجیحاتو کې ساتلی دی. ما تاسو ته وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید
وړوکي عمر نه 14 کلن دی 19 کلن دی معاذ بن جبل هغې ته معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې کله یمن ته لیږي ځوان دی او د هغې سره رسول الله وسلم چې کومه مکالمه کوي هغه د تخلیقي صلاحیت د بیدارۍ دپاره یو مکالمه ده ایگزیکټلی نبي علیه الصلاة والسلام د هغې سره یو مشهوره مکالمه کړې ده كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم وایي زه په نبي علیه السلام پسې په سورلۍ ناست وم او زما سره مکالمه کوله هغه مکالمه نچوړ چې موږ وګورو هغه د ځوان نسل د تخلیقي سوچ د بیدارۍ مکالمه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام سره ایگزیکټلی او مسله دا ده چې مونږ د کور د سطحې نه واخله تر ریاستي سطح پورې په ځوان نسل باندې چې کوم محنت پکار دی هغه کیږي نه ابراهیم علیه السلام چې کوم سیرت دی د خپل زوی د صلاحیتونو د بیدارۍ لپاره ایگزیکټلی او بل دا چې د خپل زوی ته یا نوجوان نسل ته هغه وقعت ورکول ویلیو ورکول دا اصل کې اسلامي مزاج دی ابراهیم علیه السلام خوب وګوري یعنی د زوی د ذبح د قربانۍ یو حکم ورته د وحي په ذریعه میلاو شو لیکن بیا هم خپل زوی ته اسماعیل علیه السلام ته هغه خوب بیانوي او د هغې رای اخلي د هغې رای یعنی د الله حکم دی ایگزیکټلی د الله حکم دی بیا هم دا یو میسج پاس کیږي آینده امت ته یا لقمان حکیم صاحب چې خپل بچی سره کومه مکالمه په قرآن کې کړې ده یعنی په د دې مکالمو چې کوم هغه فلسفي دي یا تعلیمات دي کچته کې دا د خاندان په سطح باندې او ریاستي سطح باندې مد نظر وساتلی شي نو نوجوان نسل موږ ځان سره تړلی شو دلته کې خو بدقسمتي دا ده ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره وکړله چې په کور کې خو پلار او زوی موجود وي لیکن پلار په خپل سکرین کې مصروف دی او زوی په خپل سکرین کې مصروف دی کول کو ملک تو ګوري حالاتو تو ګوري او جواب ورته نه میلاویږي یا د مذهب نوم بیزاره شو د قومي ستونزو نوم بیزاره شو دکې د ځان وژنې رجحان ډېر زیات سیوا شو او د حالاتو مقابله نشي کولی بس چې وګورو روزانه موږ وګورو نو اصل کې څوک مړ شوي یا ځان یې وژلي وي د دې څه اسباب دي او دله موږ داسې څه غذا ورکړو چې دې موږ تکړه کړو چې د حالاتو دې مقابله وکړي دې کې خو جي ګورئ کم چې نن سبا د نفسیاتو ماهرین دي یا د ماشومانو صلاحیت او په شخصیت باندې کار کوي نو هغوی وایي چې د ماشوم موږ یو هولیسټک ډیولپمنټ کوو لکه مکمل شخصیت د هغه جوړو نو د هغه د مکمل شخصیت جوړولو کې د هغه د شخصیت 15 پهلوګان دي موږ زیات تر یو پهلو مخې ته راځي موږ ورته آی کیو وایو انټیلیجنس کوشنټ چې دا ماشوم څومره زیات یو څیز یادولی شي لکه آی کیو تعلق صرف د حافظې د یادولو سره دی نو دا یو کوشنټ خو زموږ مخې ته راځي او زموږ تعلیمي ادارې هم په دې کار کوي خو د شخصیت د ډیولپمنټ یو نور هم ډېر زیات پهلوګان موجود دي لکه سوشل کوشنټ یو دی چې څنګه دوی دا خبره وکړه چې دا انسان دا ماشوم څومره سوشل دی څومره خلکو سره کینی پاسي په حجره کې په کور کې انټریکشن کیږي د دوستیان شته نشته د خلکو سره دوستی کولی شي نشي کولی سوشلی بعض ماشومان بالکل آیسولیټډ پاتې شي یوازې نو که هغه په نمبرو کې ډېرې زیاتې نمبر په کلاس کې والي خو د هغوی شخصیت هغسې کھل کې مخکې نه راځي دا سوشل کوشنټ شو انټیلیجنس کوشنټ شو دغسې بیا یو کوشنټ کم زموږ د دې سوال سره متعلق دی هغې ته په انګلیش کې اے کیو وایي ایډورسټي کوشنټ چې دا ایډورسټي کوشنټ داسې د شخصیت هغه پهلو دی چې یو انسان باندې به لازمن په ژوند کې سختی به هم راځي سټرس به هم راځي مشکل به راځي تکلیف به راځي پریشانی به راځي که هغه وړوکی ولې نه دا سکول ته تلل ځان لی یو غټ سټرس وي په دې وړوکي ژوند کې خو لکه دا چې څومره لویږي د سټرس به زیاتېږي د ټینشنس به زیاتېږي نو والدینو ته پکار دی او سره سره تعلیمي ادارو ته چې هغوی د دې ته دا ماشوم تیاری چې دی د مشکلاتو مقابله وکړی شي د هغې مختلف صورتونه کیدی شي هغه مختلف صورتونو مختلف شکلونه کیدی شي نو یو دا څیز دی چې زمونږ ماشومانو ته والدین دومره زیات لاډ او پیار ورکوي چې هغوی لا خولې نه څه خبره رایستې نه وي چې بس والدین ورته هغه څیز پوره کړی کومه تمنا هغوی کوي دا د هغوی پوره نو هغه بیا په ژوند کې چې عملي ژوند کې کله راوځي او هلته هغه مختلف قسمه خلکو سره معاملات کوي نو هغه بیا هغه نشي برداشت کولی ځکه چې ټول عمر ستا ټول شخصیت په یو ناز و نام کې لوی شوی دی نو بهرنۍ معاشره خو ستا سره په هغسې معامله نه کوي لهذا دې کې والدینو ته ډېر زیات په دې باندې سوچ پکار دی په دې کې وایي چې ماشومانو ته تاسو ویټامینز ورکوئ ویټامین اے بی سی ډي نو ویټامین ان هم ورکوئ ویټامین ان څه شی دی نو ویټامین نو دی ته نوم وایي چې دی یو څیز تاسو ته وایي دا راته راکړه نو ته ورته کله کله وایي چې نه دا نشي کېدی دا ستا دپاره ټیک نه دی ته لا وړوکی یا دا ستا د عمر سره متعلق نه دی نو دا ویټامین چې دته میلاویږي نو دی به یو نیم ځای کې ایساریږي دی به چېرته دته به لږ تکلیف نو رو 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 لږ لږ دغه سره د کې دومره صلاحیت را پیدا کیږي
چې ژوند د مشکلاتو مقابله کولی شي. دویم اهم څیز په دې کې دا دی په تعلیمي ادارو کې موږ ګورو چې موږ تاسو څنګه خبره وکړه چې په هاسټلو کې ماشومان پانسي شي بل څه شي بل څه وکړي ځان ته خپله خودکشي وکړي او د ستونزې خط پرېږدي او خط پرېږدي وینا وکړي. دې کې بنیادي وجه د والدینو هغه ډېر زیات یو سټرس یو امیدونه یي د ماشومانو نه چې زما دا بچی به ډاکټر جوړېږي دا به انجینیر جوړېږي دا به بورډ ټاپ کوي دا به دومره نمبر اخلي. نو دا غیر ضروري سټرس موږ والدینو په بچو باندې اچولی دی چې ګوره هر انسان الله رب العالمین مختلف پیدا کړی دغه صلاحیتونه مختلف وي دغه جسماني ساخت مختلف وي دا هر څه مختلف وي. نو د هغه نه دا توقع کول مور پلار چې خپله کمکار په ژوند کې نه کړی نو هغه وایي چې اوس دا به څه کوې هلکه نو دا خو ماشوم دی او ماشوم باندې هغه عمره بوج اچول غواړي. نو د ماشوم کمزوریانو سره اکسپټ کول غواړي بی تا کې دا کمزوریانې دي ته زما ماشوم یې دا ما ته اکسپټ دي زما بچی نو هغه باندې دومره بوج نه اچول پکار چې هغه بیا شرمندګۍ نه د والدینو مخې ته نشي راتلی د هغه پریشانۍ نه هغه بیا داسې الټه سیده حرکتونه کوي. او هسې هم د دنیا نظام چې الله رب العالمین چلی نو به د هرې درجې خلک پیدا کوي کم صلاحیت والا هم پیدا کوي زیات صلاحیت والا هم پیدا کوي انپړه هم پیدا کوي جاهل هم وي مختلف قسمه. نو دا دنیا نظام به داسې چلیږي نو چې ټول یو شاني ټول ډاکټران شي دا خو نشي چلی دا خو د الله د حکمت دغه خلاف صفت خلاف کار دی. نو لهذا والدینو ته هم په دې باندې پکار دی او په دې کې د تعلیمي ادارو سره د والدینو هم یو غټ رول دی. بله اهمه خبره چې دا کومه خودکشۍ دا رجحان راځي دا هغه وخت کې راځي چې کله یو ماشوم انسیکیور فیل کوي او آیسولیشن فیل کوي یوازې بالکل ځان لشي. په دې کې د خاندانونو هغه ماتوالی دی او چې د بچي د تربیت به څنګه کې په دې باندې هغه پوه کړی شي چې د ماشوم تربیت به څنګه کې نو دا څیز چې وشي نو انشاءالله چې دې کې به فرق راځي. مفتی صاحب تاسو اکثر خبره کوئ د لقمان حکیم رحمت الله علیه چې خپل ماشومان سخت د تیاری هغه باره کې به تاسو اکثر خبرې کولې هغې باندې لږ نظر واچوئ. یقینا ما اول هم دا ویل چې لقمان حکیم صاحب دا کومه مکالمه د خپل بچی سره کړې ده په دې مکالمه کې د دې وخت دپاره ډېر څه د زده کړې دپاره شته دی او که په هغې مکالمې په فلسفه باندې موږ وګورو نو د بچي انفرادي تربیت هم کړی او د هغې په معاشره کې چې کوم بیا رول وي د هغې رول متعلق هم د هغې بیا اخلاقي تربیت کوي. لقمان حکیم صاحب په تربیت کې بنیادي طور باندې یو نقطه دا هم مد نظر ساتلی ده چې لقمان حکیم سے بچی ته تربیت کوي نو تربیت دپاره یو ماحول به برابرولو ماحول او هغې دپاره چې کوم قرآن لفظ استعمال کړی دی هغه دا دی چې وصبر د قرآن لفظ دا دی یا بنی وهو یعظه په دې لفظ کې محققین علما لیکي چې د دې لفظ مطلب دا دی چې لقمان حکیم صاحب پهله د تربیت دپاره او د هغه دپاره وعظ دپاره ماحول سازګار کړلو نو د هغې نه پس به بیا نصیحت کولو د هغې نه پس به د زوی سره مکالمه کوله. بنیادي خبره دا ده ډاکټر صاحب دا چې کومه د خودکشۍ په تناظر کې خبره وکړله دا یقینا دا بنیادي خبره چې زموږ معاشره کې کومې هغه کلیدي رشتې وي د تره د ماما یا د ترور یا دا شانتې د جینکو د زنانو سره کم یو تعلق به و د هغې د نشوالي په بنیاد باندې یعنی شته خو هر کرکټر ځان دومره مصروف ساتلی دی چې لاندې طبقې ته ټایم نه ورکوي نو د هغې وجې نه دا ستونزه بیا زیاته شي او دا بوج او دا پریشر دومره زیات شي چې هغه بلاست شي. دلته کې یو اهم نکته بله دا ده علامه یوسف کرزاوي رحمه الله دا لیکلی ده چې کله یو کس خودکشي وکړي زموږ په معاشره کې د هغې کس متعلق خو هغه د نفرت و رویه ډېره زیاته مخې ته راشي چې خودکشي وکړله او هغه احادیث بار بار لوستل کیږي چې دې ته په همدې انداز باندې عذاب میلاویږي تر دوباره تر قیامته پورې راپاسېدو پورې لیکن څوک په هغې رویو باندې خبره نه کوي چې دا کومو رویو دا د خودکشۍ ته مجبور کړو یا د نظام یا د ریاست په هغې کوتاهۍ باندې څوک خبره نه کوي چې دا ځوان نسل د خودکشۍ طرف ته ځي ولې ریاستي چې کومې کمزورۍ دي یا د والدینو د تربیت چې کم نشوالی دی دلته کې خو مونږ بچو ته ودونه کوو لیکن د واده په بنیاد باندې کومه اداره د ښځې د خاوند وجود ته راځي هغه
اداره مونږ تربیت یافته خلکو ته ورکړې ده کنه عام دا شل خلکو ته مونږ وادم ته بچی ته کو چې لوفر شي ګډ ور شي واده وته ګټ شي یعنی دا مونږ یو نالایق کس یو اهم اداره حواله کړله یعنی په دې اداره کې مونږ مستقبل نسل تربیت بل چا ژوند په تباہ ایگزیکټلی نو په دې سيزونو باندې مونږ غور نه وکړي نو معاشرتي بدلون هم ناراضي او د نوجوان نسل ستونزې هم نه ختميږي په دې کې بنیادی کردار پلار ادا کوي مور پلار ادا کوي لقمان حکیم سے خپل بچی ته سوې یا بني لا تصغر خدك للناس سماجی تربیت ورکړي انسانیت وته خي ایگزیکټلی چې ته په سماج کې په معاشره کې به څنګه بیهیویر کې هغه بیهیویر اخلاقیات ورته خي نو دا سيزونه په مور او پلار پورې هم تړاو لري دلته کې یو بدقسمتي دار چې موږ بچي سکول ته حواله کو یا مدرسې ته حواله کو نو والدین ځان بریو ذمہ کنسیډر کی حالانکه الته کې واغې د اکیډمیک سیز ملاویږي مواد ملاویږي لیکن چې کوم هغه تربیت دی هغه تربیت کې کلیدي کردار د مور او پلار دی د کور د ماحول له نو کور ماحول کومګه شرط کې د اسلامي اخلاقیاتو مطابق ساتو نو دا بچي نوجوان نسل بیا د نشې د ستونزې سره د خودکشي د ستونزې سره یا نور چې کوم ستونزې موږ ته مخامخ دي د دې نه بیا بچاو یقیني کیږي ٹھیک ډاکټر صاحب تاسو خو په دغه خبر وکړه په سیرت رسول صلی الله علیه وسلم تاسو نه غنئ چې کو زمونږه کو د مدرسې کریکولم دی او کو زمونږه د دنیاوي چې کوم ادارې دي د دې کریکولم دی په دې کې کومه سیرت رسول صلی الله علیه وسلم شامل کو او د عدم برداشت په دې باندې لکه کم شي ځکه چې په وړه خبره ځوان کول جګړه کوي ټوپک رالي دست پورته کوي دا هم یو ستونزه ده باندې لګي خبره دا خو تاسو ډیره ښکلې خبره وکړه او نصاب په شریعت کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې او اسم په قرآن کې د صبر په نوم باندې یو ډېره غټه اخلاقي خوبي ښودلې شوې ده بلکې موږ داسې لیدلي دي چې علما کله تفسیر لیکي نو تفسیر خو د قرآن مجید شروع کی یو طرف نه و د هغې د آیتونو تفسیر لیکي خو بعض علماو چې کله موضوعاتي تفسیر لیکلی دی نو په هغې کې ټول نه اول د صبر دا موضوع راخسته ده او په دې باندې د قرآن مجید آیتونه او یو څه بل څه د یوسف قرضاوي صاحب ذکر بیا به وکړو هغوی هم په دې باندې الصبر فی القرآن باندې باقاعده یو کتاب لیکلی نو دا صبر چې دی خو ډېر زیات ډایمنشنز دي که نه مختلف ډایمنشنز دي موږ دلته چې ناست یو نو هم مونږه د صبر نه بغیر دلته نشو کېناستی چې لکه یو ماحول دی او په هغې کې به مونږه یو خاص انداز کې کینو خبره به کوو داسې نو اوس نن سبا داسې مسله شوه ماشومانو پخوا به ماشومان یا موږ چې کله وو نو د والدینو په معامله کې به ډېر زیات یو صبر او دغه به او په د معاشرې د خلکو په اوس انسټنټ شو هر څه هر څه زر زر ماشومان زر زر هر څه غواړي بس ما دا کار وي دا دې زر وشي دا فلانې څیز دی دا دې زر وشي موږ به یا پخوا چې به کوم ماشومان وو نو یو غړی د پاره به هغوی کلونو انتظار کوو چې دا غړی به ماته کله اخیستلی کېږي یو سایکل چې به ورته اخیستو والدینو نو اتم ته چې شي او نهم ته شي نو تا ته نو هغوی کې به د هغه یو ماده به پیدا کېده اوس نشته د هغه څیز همغه خبره هغې ته راځي چې پیرنټینګ او د والدینو دغه داسې شو چې بس ماشوم څه وایي بس زر ورته پوره کوي نو د صبر دا ماده دا چې په انسان کې پیدا نه شي او برداشت دا ماده دا به ډسپلین سره راځي دا دې کې د تعلیمي ادارو یو ډېر غټ رول دی په دې کې موجود دی د مدارس دي هغه او هغه د نورې تعلیمي ادارې دي او دا صبر خو دا سیز دی چې دا صرف په نصاب کې نصابي کتابونو کې د دې موضوعات انکلوډ کولو سره به دا مسله حل نشي بلکې پریکټیکلی داسې سیزونه په دې کې شاملول فرض که موږ استادانو کې صبر نه نو بیا به څه کوو بالکل جی لکه تاسو وګورئ نن سبا چې ټیچر ماشوم ته څه نشي ویلی بالکل نشي ویلی ټیک شو ځکه هغه دا نشي برداشت خبره ده که نه دا ولې نه برداشت کوي د پلار دا خبره نه برداشت کوي نو چې دی د خپل معاشرې نه د خپل دغه نه دا څیزونه کور نه دا څیزونه زده کوي نو هغه کې عدم برداشت یا هغه هر څیز کې هغه تن نږدې څه څیز ته او ژوند کې خو د تکلیف نه بغیر بره تلل د سره نشته دی او قرآن کې الله رب العالمین دې باره کې لیکلي دي چې لقد خلقنا الانسان فی کبد مونږ انسان پیدا کړی په مشکلاتو سره دی د ده په ژوند کې یو مشکلات او کم انسان ژوند کې چې زیات مشکلاتی نو جن کے ہیں رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہیں د چا چې رتبې زیاتې دي د هغه مشکلات هم زیات دي وګورو مونږ نو د هغوی چې رتبې سوا دي نو مشکل د چا په ژوند کې چې مشکلات کم یې کمفرټ زون کې دننه موجود دي دغه کمفرټ زون نه راوځي نو د هغوی درجې هم نه اوچتېږي لهذا صبر او برداشت ماده چې نه او دا دغه د ایډورسټي کوشن چې ما تاسو ته بیان کړو هغې کې به دا راځي چې دا ماشومانو ته مونږه په دې کې دا وښایو چې تاسو په ډېرو څیزونو باندې برداشت کوئ صبر به کوئ
او هغې کې به د مشرانو عزت او قدر چې به مخکې څنګه و په هغې کې نو تعلیمي ادارو تاسو خبره وکړه، خو صرف د تعلیمي ادارو سره به دا مسله هر کس په خپل کار کوي چې تر څو پورې معاشرې چې کوم بیسک یونټ دی کور دلته نه دا مسله حل نشي. ٹھیک شو. مفتی صاحب نشې طرف ته نن سبا دا ایستې او دا پکې رنګ رنګ نمونه پکې راغلل، موږ یې پکې پیژنو نه، دغه طرف ته ځوان کول ډېر روان دي. دا هم زما په خیال چې انسیکیور دلته توجه نه میلاویږي، ورته هلته ځي خپل توانایي او خپل ځواني هلته تباه و برباده کړله. دوی متعلق تاسو دا به څنګه پایپ لایننګ به دوی څنګه کېږي؟ ګورئ د دې متعلق خو اسلامي نقطه نظر بالکل کلیر دی. اسلام په ترجیحي بنیادونو باندې بلکې چې کوم مقاصد شریعه دي په مقاصد شریعه کې یو د عقل حفاظت اسلام مد نظر ساتلی دی او عقل هغه ټایم کې محفوظ کیږي چې کله انسان د نشې نه محفوظ پاتې شي. نو نشې ته او خمر ته اسلام حرام ویلی دی. اسلام د خپل پارت کار کړی دی چې کوم د حاکم وقت د پارت کار دی په هغې کې د کوتاهۍ په نتیجه کې زموږ نوجوان نسل په تسلسل سره د نشې د کلچر طرف ته روان دی او په هغې کې بنیادی کردار او کلیدي کردار د سوشل میډیا دا بېلګام چې کوم یو سکرولینګ دی یا ټرینډینګ سیزونه دي هغه پکې بنیادي کردار ادا کوي. یو خو دویمه اهم خبره دا ده چې زموږ کوم د ممبر او محراب دی مسجد دی د دې نه د نشې د روکتام دپاره چې کوم بنیادي سیرت بیانول پکار دي هغه شانتي نه بیانېږي. نن د جمعې ورځ متعلق سره خبره کوم اکثر زمونږ په دې جماعتونو کې واعظ نصیحت کیږي او د ائمه حضراتو خطیبانو دا یو شکوه وي چې موږ ته څوک ناست نه دي، جماعتونه خالی وي جمع ته خلک راورسیږي. یعنی زمونږ د واعظ او نصیحت هم ریلیونسي پکې نشته دی. واعظ نصیحت کې ریلیونسي نشته دی او واعظ نصیحت چې د موقع محل وشي نشه کلچر شو، دا بندوق کلچر شو، اسلحه کلچر شو، نو په دې باندې چې د منبر او محراب نه خبره وشي د هغې برایي بیان شي اسلامي نقطه نظر سره حاکم وقت خپل چې کوم هغه دایره کار دی په هغې باندې چیک اینډ بیلنس وساتي نو امید دی چې نوجوان نسل به محفوظ پاتې شي. ډاکټر صاحب څه اخري پیغام ځوان کول دا چې حوصله نه بیلي تکړه شي او دا قام وګڼي خپل دین نه ډډه ورکړي، څه نظر لرئ؟ یو اخري پیغام مختصر. ځوان کول دپاره جي خپل مستقبل ته د متوجه شي او په دې کې د دا خبره ذهن کې وساتي چې د کامیابۍ هېڅ شارټ کټ نشته دی او صبر او د صبر سره مسلسل محنت به کوي نو کامیابیږي به. انسټنټ کامیابي او فوري کامیابۍ هېڅ تصور په دنیا کې نشته. تاسو څه پیغام؟ زه خو دا وایم چې کوم د سوشل میډیا متعلق موږ ډېره خبره وکړله، دا ګناه د کفر ډاکخانه ده چې څو پورې ته ګناه په تسلسل سره کې نو دا انسان ځان انسیکیور کوي ایماني لحاظ سره. نو کوشش پکار دی چې د اسلامي آدابو مطابق موږ د دې څیزونو استعمال وکړو. ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه، الله مو خیر آباد لره، ډېر خوند یې وکړه، ډېره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه مهرباني. ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سر ترسي تاسو کتل زموږ د علماء کرامو ډېر ښکلی او جوور بحث وکړو، علمي بحث یې وکړو چې ځوان کول دې بې زړه کېږي نه او کوشش وکړئ څنګه چې ډاکټر صاحب چې څومره یونټس دي که حجره ده که جومات دی که پروفیسر دی که د مدرسې استاد دی دا خپل کار وکړي. ګیلې موږ ډېرې وکړې چې خپل کار کله موږ وکړو دله موږ خپل هغه پوهه ورکړو، حجره هم خپله کار وکړي، مدرسه هم خپل کار وکړي، ډاکټر او پروفیسر او میډیا دا ټول خپل کار وکړي. هغه ورځ لري نه چې دا چې کوم انسان دی دا چې کوم موږ ورته بېکاره کېږي رانه ضایع کېږي نه، دی بیا ضایع کېږي نه، د دین خدمت به هم دی کوي، د قام خدمت به هم دی کوي او په هغه جهان کې به دی کامیاب شي. الله دې وکړي چې دا پروګرام د خیر ذریعه وګرځي. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.